مزایده بیه مزایده دا بولی چې کوم پرې دا کېږي که نه 2 روپۍ 3 پسې کېږي ټیک شوه دا د ریشاتو نه به طور استثنا ده هلته کې تاسو چې د بل په ریټ باندې به ریټ نه کوې خو هله چې د 2 خبره پوره شوې ریټ شوی هله به یې نه خېږي و داسې یو څو کسان داسې راغونډ شي او هلکه په 100 کالي هغوی زه به 11 پیسه والم بلوی زه به په 14 والمه په دې منډو کې چې څنګه کېږي که نه دې ته بیه مزایده وایي دا ټیک ده ښه امام عطا چې ادرکت الناس ما خلق مندلی دي خلق سو خو صحابه لا يرون بأسا دیو بس ګناه نه ګڼه ببيع المغانم فی من یزید د غنیمتونو په بیه کې د فی من یزید د بیه من یزید چې هلکه اضافي به یې څوک والي یو زه په 10 باندې هلکه په 11 پیسې څوک والي په د دې نه زیات پیسې څوک والي نو په دې کې به یې څه حرج نه ګڼه چې غنیمتونه به یې واخیستل نو داسې په بیه من یزید باندې به یې دا خرڅول او جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمای ان رجلا یو سړی اعتق غلاما له د خپل یو غلام آزاد کو عن دبر هغه غلام آزاد کو چې دا مدبر اعتق غلاما له د خپل غلام آزاد کو عن دبر د خپل مر نه وروسته یعنی عبد مدبر چې ځکه له مړ شوم زمانه پس پته سي تبا آزادې دیتا عبد مدبر وي فاحتاج نو دی ضرورتمند شو نور سینو سوا د غلام نه غلام ته خو دې سیولي زما د مر نه پس پته ازارې و ضرورتمند شو فاخذه النبي صلی الله علیه وسلم فقال نبی علیه الصلاة والسلام دغه غلام راواغسته او نبی علیه الصلاة والسلام خرڅو د دې سړي دپاره ځکه دا سړی ډېر زیات محتاجه شوی وی من یشتریه مني دا غلام به زما نه څوک والي نو فاشتراه نعیم ابن عبدالله بکذا وکذا نو نعیم ابن عبدالله چې کوم دی نو دا غلام په دومره باندې واغسته په 800 روپۍ باندې اغسته فدفعه الی نبی علیه الصلاة والسلام هغه له ورکړه لکه څوک په زیات باندې والي زمانه نو بس هغه پرې د دې پورې ریټ وخېږو نو دا یې خرڅ کړه نو د مدبر غلام خرڅول خو ناجایز دی نو یا دا خصوصیت د نبی علیه الصلاة والسلام یا چې کوم دی نو دا مقید و مطلق هغه ازادي نه وه ټیک شوه که ته داسې وکړې یاره که ماته ضرورت پېښ شو یا څه مسله وه نو بیا به یې خرڅوم او که داسې څه مسله نه نو بیا خیر دی ته به ازاد یې باب النجش نجش تاسو به روي که نه چې هسې ریټ خېجې طالب دې ځان له دغه کړی دی چې یاره ته به دومره ریټ وخېجې او اخلې به یې نه د بل پې وراچې نو په هغه دغه دپاره ریټ سیوا کې دا نجش دی دا ناجایز دي ومن قال او دا باب دغه چا په باره کې قال چې هغه ولي چې لا یجوز ذلک البیع دغه بیع د نجش دا جایز نه رهه او ابن ابي اوفا وایي چې الناجش ناجس سړی چې دی دی بل لاسې ریټ خېږي خیر 100 روپو پورې او دی هلکه که په 50 ورکو نو زما وایي نو خلک خو واوري چې هلکه د 50 پکې ریټ شته نو بل پیسې ورواچې غر کې پکې نو دا ناجش چې کوم دی آکل الربا دی د سود خوړونکی دی دا اضافي پیسې داسې دی لکه د چې سود خائن دی خاین دی خیانت کوي غداري کوي د بل سره بل ساده راغی هلکه هغه وایي چې هلکه دا خو واقع دی یو کس پې 50 ریټ وخو نو دی خو که زیات بیا د بل ته وایي وایي روپۍ دوه راته پکې پرېږدوه داسې خو نه کوي شی د 10 دی ډایرکټ تا 50 ته وخېږو نو دا خاین دی وهو خداع او دا داسې قسمه کار کول دا سره خداع دوکه ده باطل دا باطله ده دا بیه لا یحل حلاله نه ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی الخدیعة فی النار دوکه به په اور کې ومن عمل عملا لیس علیه امرنا که چا داسې یو عمل وکړو چې په هغې باندې زموږ حکم نه وي یعنی په شریعت کې نه فهو رد دا کار به ردي نو دا نجش والا به هم رد وي او نبی علیه الصلاة والسلام د دې نجش نه بیه منع فرمایلی ده او د دوکې بیه وحبل الحبل او د حاملې د حمل ټیک شو دا جاهلیت کې به داسې بیه وي یو اوښه به وه د هغې په خېټه به بچی و د هغې بیه به وه او دا به هم چې د هغې هغه بچی چې کله د هغې حمل وشي نو د هغې بیه به یې د وسته وکړه لکه تا چې اوس تش 100 تالان ورکوي او داسې ګلونه یې کړي دي او دغه یې نیولي دي او د وسته یې خرڅ کړي چې دا به لویږي او یا به 100 تالان نسي او بیا به هغه زما په 3 لک روپۍ باندې نبی علیه الصلاة والسلام منع فرمایله عن بیع الحبل الحبلة د حاملې د حمل د بیې نه صبر وکړه دا خېټه هسې پړسېدلي که بچی دی پې یو بچی دی که دوه دي مذکر دی که مؤنث دی ژوندی به پیدا کړي که مړ به پیدا کړي صبر وکړه چې پیدا شي بیا یې واخله که نه دننه څه پته لګي وکانه بیان او دا داسې بیه یتبایعه اهل الجاهلیه چې جاهلیت په دور کې به هغو داسې بیې کولې
او یو سړي به چې کوم دی یبتاع الجذور اوښان به یې واغستل او قیمت په کله درکوم الی ان تر دې پورې تنتج الناقه چې دغه اوښه څه دی دا لنګه شي ثم تنتج التي في بطنها بیا د هغې په خېټه کې چې کوم بچی دی هغه لنګ شي د هغې هغه بچی به یې بیا واغسته بیع الملامسه ملامسه لمس چې لاس په ورسره ولګېد بس دا بیه به تام شو دې سره دې لاس لګولی دی بس دا ستا شوه په دومره باندې انس رضی الله عنه فرمایا نهى النبي صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله دې منع فرمایلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نهى عن المنابذه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منابذین منع فرمایلی دا منابذه څه ته وایي بیع منابذه لاندې پې دا باب قیموي وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه دا څه وهي طرح الرجل ثوبه دا ویشتل دی یو سړي د خپلې کپړې به کپړه به یې خرڅوله راوستې بل ته به ورغوزاره کړه چې داسې ورغوزاره به یې کړه بالبیع د بیع دپاره الى رجل یو بل سړي ته قبل ان مخکې د دې نه یقلبه چې دی په لاس کې واړی راواړی خلک چې کپړه لي که نه په لاس کې چې واړی راواړی ریسي ریسي کې چې هلکه څنګه ده نو د دې اړولو راړولو نه مخکې او ینظر الیه او یا دا وګوري نو د کتلو نه مخکې به یې راوسته غوزاره به یې کړه چې غوزاره به یې کړې دا موز در ویشتلې ده ستا په دومره باندې شوه نو دې ته وایي بیه منابذه وي او بله دا وه چې دا سګرټې وغیره به ویشته فقې کې دا سوري ونهى عن الملامسه د بیع ملامسې نه هم نبي علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی والملامسة بیع ملامسه څه ته وایي لمس الصوب لا ينظر الیه چې به لمس به یې کړی او کپړې له به یې لاس وروړ کتلې را کتلې به یې نه و چې خرابه ده ښه ده څنګه ده پیړه ده نری ده بس دا لاس ورسره لګېدلی بس دا ستا په دومره باندې وشوه ده په تا در تاوان وبه قال حدثنا حذيفة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نهیا عن لبستين د دوه قسمه جامو نه هغه اغوستلو نه منع فرمایلی ده منع فرمایلی شوي ده هغه کومې اغوستل دي ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد چې احتبا وکړي یو سړی په یوه کپړه کې ثم يرفع على منکبیه او بیا یې دغه کپړه په اوږو باندې راواچوي احتبا دې ته ویلی شي که نه چې د سړي کپړې بلکل شته نه یو غټ څادر یې اغوستی دی ته پوهېږې بلکل جامې نور نشته خو څه دي یو غټ څادر یې اغوستی دی او چې غټ څادر یې اغوستی دی نو لنګ وغیرې نشتي پرتوګ یې نشتی او په دې غټ څادر کې ځان داسې را خپو پورې پټ کړی دی او دی به احتبا وکړي احتبا داسې ناستې ته وایي خیال دی ستاسو داسې یا داسې پرې دا داسې وتړي ځان پرې داسې لکه تاسو چې هلته سیروزې لاړ شئ بیان چې ناستې داسې ځان وتړئ تاسو پوهېږئ احتبا نو هلکه کالامیه چې څادر دې یو اغوستی لنګ دې نشتی پرتوګ دې نشتی او داسې کېناستې نو هر سره په ډاګه نه شو څادر خو راټوټ شي که نه هغه چې څوک ناستې ویني به دي نه او نو د دې نه څه دی منع فرمایلی ده تاسو ورپسې شئ لکه او د دوه قسمه بیو نه یو منع فرمایلی ده چې هغه لماس بیع ملامسه ده والنباز او بیع منابذه ده نو منابذه خو تاسو وی اوس بې باب قایمه ورپسې شه ده نبی علیه السلام ته منع فرمایلی او د دې دوه بیو نبی علیه السلام منع فرمایلی بره ذکر شول او د دوه قسمه اغوستو نه چې یو پکې دغه احتبا او دویم نمبر ملامسه او منابذه د دې نه منع فرمایلی باب النهي للبائع بایع دپاره منع دي څه شی ان يحفل الابل والبقر والغنم چې دا پی سار کی کله کله داسې کار وشي یو سوداګر چې میخه خرڅوي که نه نو دوه درې ورځې ونه درئ نو غلام زې داسې شناز پراته وي او یو ساده غونده کې زموږ په شان دی چې لاړ شي هغه ماشاءالله چې هغه ته څه ریټ وایي نو بس دغه کوي داسې کوي نه نو د دې نه منع راغلی ده چې اوښه یا غوا یا بیزه د دې پی چې دی نو ایثار کړي د څو ورځو نه وکله محفلتین او دغه شان هره محفله هره لنګه پی والا غولانځې والا ساورۍ او ته داسې یو څو ورځو نه ایثار کړه او داسې وپړسئ او بل پسې دا دوکه کې دې ته مسرات وایي
دې ته مسرات وایي چې د دې په غولانس کې پی جمع شي د څو ورځو نه او بس دا تی داسې پړسېدلي او سړی پې دوکه شي یاره ماشاءالله داسې غولانس ورته زانګي وایې داسې غولانس ورته زانګي په یو ټیم باندې به دا څومره پیږي چې یو پیر دې نه چور کړه هغه د څو ورځو نه ډکوي بس بیا ختموي مسرات دې ته مسرات څه ته التي سریا لبنها چې د دې پی چې کوم دی نو دا منع کړی شوي ښه وحقینه بند کړی شوي فیه د دې پر غولانس کې وجمعه او راجمع شوي ښه د څو ورځو نه یې داسې جمع کړي بند کړي ودرې نه چې دا غولانس داسې ښه وپړسېږي فلم تحلب ایاما چې د څو ورځو نه دا سره ودرولی شوي لوشلی شوي نه ده ښه و اصل التسریة اصل کې تسریه څه شي ته ویلی شي حبس الماء اوبه رامنع کول ټیک شوه اوبه رامنع کول یو ځای کې ته اوبه را ډنډ کې رامنع کړې دغه شان په دې غولانس کې چې پی رامنع کړي نو دې ته هم بیا مسرات دغې ساوري تولی شي یقال منه سریت الماء لکه خلک وایي سریت الماء اوبه مې سرې رامنع کړې نو دغه شانتې که په غولانس کې پی را جمع شي نو دې ته هم ښه اذا حبسته کله چې ته را اوبه سرې رامنع کړې قال حدثني يحيى بن بكير وحدثني اسماعيل جعفر بن ربيعه بن او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا تسروا الابل والغنم اوخي او بزو کې پي مجمع کوي خرڅولو دپاره که نه فمن ابتاعها چا چې دا واغسته بعدو د دې نه وروسته چا چې واغسته او دی په دې باندې دوکه شو چې هلکه سمه غولانس ورته زانګي او چې وی دروله نو بس بیا خو هغه غولانس نه وه بیا خبره ختمه شوه نو څوک چا چې داسې دوکه وخوړه فانه بخیر النظرین په دوو خبرو کې دته اختیار دی ښه بعد ان یحلبها وروسته له دې چې دی ودروي چې یو ځل دې ودروله خو دوه درې ورځو خو تا تشه کړه اوس خو بیا داسې نه کوي که نه دته دوو خبرو کې اختیار دی ان شا که یې خوښې امسکه ځان سره دې ایساره کړي چې زه خیر دی زه خو اوس هم قربانۍ له عالمۍ به او نور هم ساوري داسې شتې خو هسې مې ول دا رنګ خوښ شي او سربه ځکه مې واغسته ای به پی خو هسې هم ډېر دي نو بس تا خوښه ده و ان شا ردها او که یې خوښئ واپس دې چې دا ما پی له اغستې وه پی خو به دې کې نشته دا خو د صرف ډکه پرېښودې وه نو واپس دې کړي خو یو پیر خو دې پی خوړلي دي که نه وساع تمرین او یو اوږې کجورې دې ورسره واپس کړي کوم پی چې دې ده لوشلي دي ويذكر عن ابي سعد والوليد بن رباح ومثنى يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم او بر نبی علیہ السلام ساعت تمرین وي دلته هم ابو هريره رضی الله عنه فرمایي د نبی علیہ السلام نقل کړي ساعت تمرین یو اوږې کجورې دې ورسره واپس کړي وقال بعضهم عن ابن سیرین او بعض ابن سیرین را نقل کړي چې صاعا من طعام چې د ساوری دې هم واپس کړي او د خوراک یو اوږې دې ورسره واپس کړي وهو بالخيار ثلاثا او دته به 3 ورځې پورې اختیار یې ښه 3 ورځې پورې دې را ودرئ که یې خوښه نه و نو په دې کې دې دی ول واپس کړي وقال بعضهم ابن سیرین او بعضو د ابن سیرین را نقل کړي صاع من تمرین یو اوږې د کجورو به ورسره واپس کړي ولم یذکر ثلاثا خو دا وهو بالخيار ثلاثا پکې نشته والتمر اکثر او دا تمر والا روایت ډېر دی ښه اکثر دغه تمر چې یاره کجوري دې ورسره یو اوږې واپس کړي قال حدثنا مسدد حدثنا معتمر سمعت علي يقول حدثنا عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي من اشترى شاتن چا چې یو بیزه واغسته محفلتن چې را محفله وه یعنی پی پکې را ایسار شي او بیا فردها او دا بیا واپس کړه باید یې واپس کړه چې لکه دا خو تا څو ورځو ډکه کړې وه نو فلیرد معها صاع من تمرین نو ورسره یو اوږې کجوري هم واپس کړي ځکه پی ته ودرولي دي ونهه النبي صلی الله علیه وسلم او نبی اسلام د دین منه فرمایلی ان تلق البیو چې په بیو کې تر قافلو سره ملاقات وکړي یعنی قافلې د قلعګي طرفه را روانې دي یا دیر طرفه را روانې دي او دلته منډایي ته بازار ته نه خو ته پسې پورې وځي او هلته کې ته سودا والې نه پرېږده چې دې ته راورسي قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي زناد وعن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا او نبی علیہ السلام فرمایل د قافلو سره مه میلاویږئ مخې ته پسې مه ورځئ اکثر دا سوداګر داسې کوي میلو کې داسې لرې لرې په لارو باندې ودرېږي او چې کوم کسانو ساوری په مخ کړي میله ترې نه پرېږدي هلکه ریټ وایي خراب دی او که په دومره ورکوې نو زما شو او د بل په بیه د پاسه به بیه نه کوي شاته ذکر شول او تناجش هسې ریټ په نه سیوا کې او خارې به د بانډچي دپاره بیې نه کوي پرېږدو چې بانډچي په خپله مرضۍ سره خرڅ کړي بیزو په غولانځو کې به د آرامیتوب دپاره پی نه ایساروئ او چا چې داسې بیزه واغسته او بیا یې ودروله فهو بخیر النظرین دوه خبرې کې ورته اختیار دی وروسته له لوشلو نه بعد ان یحلبها وروسته له لوشلو نه ان رضیها همسکه که خوښئ نو بس ځان سره دې پاتې کړي و ان سخطها او که پې خپئ نو ردها واپس دې کړي والصاع من التمر
او یو اوږی دی ورسره کجوري واپس کی.